مرګرو څه پښتنې کړې دي د پښتنې خو لږ تفصیل سره دی وخت پوره شوی دی یو څو ته بیان کوم او ان شاء الله ورځ که زندگی وا نور به بیان کوم مړی له غسل ورکولو څه طریقه ده نو مختصر بیان کوم مرګ مو تاسو ټول لراځي یو خدا خبره یو دا وساتو چې کله یو انسان مړ شي نو په ژوندو باندې د مړي چې کوم روري وي د غسل ورکول په مسلمانانو ژوندو باندې فرض ده غسل ولا خامخا ورکوي غسل به څوک ورکوي نو دا یو ضروری خبره ده اکثر خلک د زیجاره مولانا صاحب رامنډه کاله رور مې مړ دی دا غسل ولا ورکا یا پلار مې مړ دی غسل ولا ورکا نو غسل ورکول پر ملا ډیوټي نه چې ملا به غسل نه خلق ولا ورکا ملا ډیوټي دا چې جمعات کې ته جامع وکي مسائل ته بیان کی ته مشمانو ته سبق وخی اته مړ د مولوی زموري ملا نه چې استاد تعالی تن خیر ګورا شو سره مړی نه مړی نه بوله پر بهتره خبره ده چې خپل ولی وي ای ولم وي لاری وي روري وي زوی وي چې کوم نږدې قریبي رشتہ داران وي هغه له پکار دي چې خپل مړی لا غسل ورکړي لګای نه وځدا موجب زدا کا بیا نه ورا شولا نو مولانا صاحب تدم راوځي مولانا صاحب مارور وفات شوی یا ما پلار وفات شوی یا ما زوی وفات شوی غسل ولا ورکام طریقې نه ورا طریقې را دوه بس دمره نور دنه چې راشه مولانا صاحب سره مړی لمباو کله چې انسان وفات شي مړ شي نو غسل ورکولو طریقه دا ده چې لاس ورا لوند کې یا کپڑا لاندې کا په خلبانې وزاره کا په ځمان دی راکا دا چې خلک ته وګوري چې به خیر وخت نه شي په دې کې ګورو چې ته نه راوته نه شي دا به صرف دمر شي چې غسل فرایض کې لګت څنګه عام انسان غسل فرض ادا کوي غړغړی کوي په دې توبه شي نو دا طریقه باندې ودا وشي بیا به کوم دی راکوي نه وي خيوګه وګسوګه او بیا په ټول بدن ته توبه چې اسانه خبره ساده طریقه دا غسل چې بس یو ځای نه په وښ پاتې نشي سړیم دا ختم دا خضر غسل ورکوي سړی غسل ورکوي